أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ننادي درس کې ان شاء الله العزيز سورة النساء رکو نمبر 13 آیات نمبر 92-93 دو آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت نو مخکې هم چې نو هغه د قتال ذکر ولو او دې آیات کې اوس هم د قتل چې نو هغه تذکره کېږي. ابتداءً چې کوم قتل کېږي نو د دې اته صورتونه دي. یو چې نو هغه دا دی چې دا کم کس مقتول وي، قتل کړی شوی وي، نو دا به یا مسلمان وي، یا به ذمي، یا به مستامن وي، او یا به حربي وي. کم کس چې قتل کړلی شولو نو دا کس چې نو هغه یا به مسلمان وي، یا به ذمي وي، یا به مستامن وي، او یا به حربي وي. نو که چېرته دی مسلمان وي نو بیا د دوی قتل دا څلور کسان شو. بیا به چې دا کم قتل شوی وي نو دا قتل به یا قتل چې نو قتل عمد وي، قصدن جانبوج کر به وي، او یا به دا قتل چې نو هغه خطاً وي. نو چارله چې په دو کې ضرب ورکړي جو 8 دی راشي نو اته صورتونه شولو. د مسلمان د قتل هم 2 صورت شول، یا به یو مسلمان لګېدلی بل به قتل کړی قصدن، او یا به په خطا باندې قتل شوی وي. د ذمي چې نو هغه هم شولو، یا به د ذمي قصدن قتل کړی، یا به په خطا سره قتل کړی. څلور شو. ذمي چې نو هغه کافر ته ویل کېږي چې د مسلمانانو په ملک کې پاتې کېږي او د مسلمانانو د اسلام ټول قوانین چې نو هغه مانی. البته 3 شذونه چې نو هغه نه دی مستثنا دي، پای کې مده د خپل مذهب متعلق، لکه مثال په تور کې شراب، نو شراب به داغوی جوړول، اغستل، خرڅول دا به داغوی د پاره جایز دي. ولی حدیث مبارکه کې راځي چې د دې د پاره شراب داسې دی لکه کل خل لنا، لکه څنګه چې زمونږ د پاره سرکه جایز ده. دویم چې نو هغه خنزیر پالل، داغه ساتل، داغه علالول، داغه خوړل، خرڅول دا به د دې لپاره داسې جایز دي لکه څنګه چې زمونږ د پاره د بیزې ساتل، اخیستل، خوړل چې نو هغه جایز دي. حدیث مبارکه کې راځي مفهوم دا دی د دې لپاره خنزیر دي سده لکه کشات لنا. او دریم چې نو هغه د نکاح متعلق دی چې اپس کې څنګه نکاح تور طریقې نو په هغه متعلق چې نو هغه باندې نکاح کوي. باقی احکاماتو کې دوبه د دین اسلام چې نو هغه به تابع وي. نو دغه کافر ته ویل کېږي ذمي. دریم چې نو هغه مستامن، بعضی چې نو هغه متصویر کې مصالح هم ویل دي. مستامن هغه کافر ته ویل کېږي چې د نو هغه وی د دارالحرب، خو مسلمانانو ملک ته چې نو هغه د په امن طلب باندې راغلی، مونږ چې ورته ویزه وایو، مونږ د خو د خیر شتیم نه خو نو دغه چې کم په ویزه باندې چې نو هغه دی راشي نو دته ویل کېږي مستامن. اوس د قتل چې نو هغه به یا عمدن شوی وي او یا به خطاً شوی. شپږ شولو. او د څلورم قسم چې نو هغه حربي کافر دی. حربي کافر هغه ته ویل کېږي چې هغه په دارالکفر کې چې نو هغه پاتې کېږي، دارالحرب کې پاتې کېږي. نو د قتل چې نو هغه مخکې مونږ بارها چې نو هغه د آیاتونو کې تیر شولو چې کم حربي کافر وي نو د تاسو چې نو هغه قتل کوي. حيث وجدتموه فخذوه حيث وقتلوه حيث ثقفتموه. نو دا هغه چې نو هغه عمدن قتل جایز دی، نو بیا خطاً په طریقې او لا جایز دی.
ځکه هغه حربي کافر دی. نو د قتل ابتداء چې نو هغه څو اته صورتونه شولو. بیا د قتل چې نو هغه داسې بعضې حضراتو پنځه ذکر کړي دي. بعض وایي چې نو هغه درې قسمه دي. یو ته ویلی کېږي قتل عمدو، یو ته ویلی کېږي شبه عمدو، یو ته ویلی کېږي قتل خطا، یو ته ویلی کېږي جاري مجرای خطا، او پنځم ته ویلی کېږي قتل بالسبب. نو اوس چې کم قتل عمد وي د هغې حکم چې دی نو هغه په دې دویم آیات کې دی ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. دا د مسلمان چې دی نو هغه چا قتل عمد وکړو جان بوجھ کر قصدن چې دی نو هغه مسلمان قتل کړلو نو د ده چې نو سزا سره دنیا کې د ده سزا چې دی نو هغه قصاص دی. مخکې چې دی نو هغه په سورت بقره کې تیر شو کتب علیکم القصاص فی القتل. آلته چې نو هغه حکم تیر شولو چې کم کسانو جان بوجھ کر یو مسلمان قتل کړو نو د حکم چې نو هغه قصاص دی دنه به قصاص اخیستل کېږي. او کله چې د یو کس نو هم داسې قصاص واغستو نو بیا بل سړی له د زمري زړه ورکړه خدای بل مسلمان بیا نشي قتلولی. نن چې دا څومره هم چې نو هغه قتل و غارت او دا شیزونه دي هغې مین وجه دا ده چې ډاکونه چې نو هغه خلک پلار جوړ کړي. د هغه پسې چې نو هغه کمې قصې د هغه چې څومره زر راوباسلی کېږي څومره چې نو هغه برسر عام چې نو هغه ناجایزه کارونه کېږي شاته چې نو هغه پسې سپورټ وي ځکه د هغه په زړه کې یاره نه. نو د دې وجې نه شریعت دغه سزا مقرر کړله چاته چې په بل په قتل کې خپل قتل ښکاره شو دی چېرته هم بیا دا نشي کولی. او دویم قسم چې نو هغه څه دی قتل خطا دی. بیا قتل خطا چې نو هغه په دوه قسمه دی. یو چې نو هغه خطا فی الاراده دی او یو خطا فی الفعل دی. خطا فی الاراده دی ته ویلی کېږي اوس د مخې نه چې نو هغه یو کس یو شیز را روان دی او د چې نو هغه دا اراده وکړله چې دا سړی چې نو هغه مشرک دی. اوس چې کله چې نو هغه دی چې دا مشرک دی دا کافر دی وایي ویشتو پته ولګي د هغه مسلمانو نو دې ته ویلی کېږي خطا فی الاراده. او یی دغه کس چې نو هغې وویشت د هغه چې نو یو خطا فی الفعل دی د ځان ته نښه ښودې ده. اوس نښې چې نو هغې ویشتله نښې خطا کړه هلته بني ادم ویشتله نو دې ته ویلی کېږي خطا فی الفعل. اوس د دې په حکم کې بیا دا نور چې نو هغه څومره عام کېږي نو دا هم په دقیق حکم کې دي. لکه مثال په طور کې دا چې نو هغه اوس موټر سایکل څوک والو ټرک والو بس والو ډاکسن والو نو اوس په دې چې دا کم کس ووالی شي او دی مړ شي نو دې ته ویلی کېږي قتل خطا. ځکه دغه سړی ډریور چې نو هغه جان بوجھ کر دی نه وهي په خطا باندې چې نو هغه شي کله بریک پیل شي کله بل څه کله بل څه کله چې نو هغه دغه کس به یو دم چې نو هغه راشي مختلف صورتونه چې نو هغه کېدی شي دې ته ویلی کېږي چې نو هغه قتل خطا. دویم چې نو هغه دی چې بعضې وخت کې چې نو هغه اکثر زنانه د هغوی چې نو هغه خواته سره ماشومي نو دی دغه ماشوم باندې پوه نه شي یا پې سنګل راواړی لاس پې راواړی یا پې په خپله راواوړي دغه ماشوم چې نو هغه څه کې مړ شي نو دې ته ویلی کېږي قتل خطا. قتل خطا چې نو هغه حکم څه دی هدایه چې نو هغه جلد رابع کتاب الجنایت کې دا ټولې خبرې چې نو هغه ذکر شوي دي هغې اوږد تفصیل نه چې نو هغه نه ځو که څوک ځي هلته بیا ځان نه چې نو هغه دا دې وګوري نو په دې کې چې نو هغه یو دا دی چې دا سړی ګناهګار نه دی ځکه د قصدن دا کار نه دی کړی خطا ان د نه شوی دی. نو چې کله خطا ان د نه شوی دی نو په ده باندې دیت دی یو دی به دیت ورکوي. دویم چې نو هغه کفاره به ادا کوي. دیت چې نو هغه د مقتول د ورثو چې نو هغه حق دی. کفاره چې نو دا د الله تعالی حق دی. اوس دې چې زمونږ خلک چې نو هغه لویه کوتاهي کوي چانه چې نو هغه په ګاډي وغیره داسې چې نو هغه د حادثه پیښ شي او د نه کس ولګي نو چې کله دغه کس ولګېدو بیا خلک چې نو هغه لاړ شي راشي پکې هغه صلح وله وکړي. اوس چې کله صلح وشوله نو په صلح کېدلو سره دته نو هغه دیت معاف شو خو کفاره چې نو هغه نه معاف کېږي ځکه دیت ما وې دا د مقتولینو چې نو مقتول د ورثو حق دی. کفاره چې نو دا د الله پاک حق دی. نو کفاره چې نو هغه به دې ادا کوي. کفاره سره نو دل د قرآن پاک کې الله پاک ذکر کوي من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنه. دا سړی چې نو هغه به چې مسلمان چې نو هغه قتل کړلو په خطا سره نو دې بدله چې نو هغه څه کوي یو غلام مسلمان غلام چې نو هغه به ازادوي. که چېرته دغه غلام چې نو هغه نه وي د ده اخیستل چې نو هغه ګران وي نو بیا به د دغې غلام په قدر د هغې چې نو هغه پیسې ورکوي.
که دا دواړه چې دی نو هغه نه ولو د غلام چې دی نو هغه موجود نه ولو بل څه چې دی نو هغه کېدی نه شولو نو بیا به د دغې نه وروسته فصیام شهرین متتابعین توبة من الله 2 میاشتې پرله پسې چې دی نو هغه به روجې نیسي اوس 2 میاشتې پرله پسې چې کله د روجې ونیولې نو د الله پاک حق چې دی نو هغه ادا کو خو که په دې ورځو کې په منځ کې یوه ورځ هم ناغه راله چوټې یې وکړله روجې نیولې د لکوټې اختر نه وروسته شروع کړې په هغې کې چې نو یو ورځ بیا وی نه نیوله یا د سفر باندې لاړو یا بیمار شو یا بل څه وجه شوله نو بیا به دغه روجې چې نو هغه دوباره اثر نه ونیسي په منځ کې 59 روجې ونیولې او شپېتمه 60 روجې چې نو هغه یې پرېښودله دا 59 به دوباره بیا چې نو هغه د سره نیسي دې کې چې نو هغه ناغه چې نو هغه به کې نشتی که اوس چېرته چې نو هغه زنانه نه قتل خطا شوي نو بیا چې دا قتل خطا د زنانه نه شوي دا روجې نیسي دې دوران کې چې نو هغه ورته ماهواري بیماري راله نو د دې حکم داسې دی لکه څنګه چې د روجې په میاشت کې لکه روجې په میاشت کې چې نو هغه دې ته کله بیماري راشي روجې ماته شوله بیا چې څنګه دا د روجې کې چې نو هغه د بیمارۍ نه پاک شي نو باقی ورځ نو هغه د امساک کوي خوراک څښاک چې نو هغه نه کوي او ماښام نه چې نو هغه بیا څه کوي د ماښام نه بیا د روژې چې نو هغه نیت وکړي په منځ کې به چوټي نه کوي نو دغه شانتې به نو د کفارې په روژې کې هم دغه ترتیب کوي په منځ کې به نو هغه نه کوي کم دغه عذر چې ورته رالو من جانب الله په هغې نه دی نیولی شي که د دې نه علاوه په بل عذر باندې روژې پاتې کړه نو بیا به هغه هم اثر نه دوباره چې نو هغه روژې نیسي اوس دیت به څومره ورکولی کېږي نو ما په وختي براسي حساب کولو نو تقریبا د هغې د دیت نه نو هغه راځي 36 توله سونه نو چې 36 توله سونه چې نو هغه د هغه وخت د 1000 دینار ولو نو 36 توله سونه تقریبا د راځي نو چې 36 توله له بیا ما چې نو هغه په 140 کې ضرب ورکو 50,40,000 روپۍ چې نو هغه دیت دی اوس یو سړی چې نو هغه 50,40,000 روپۍ دیت د ده نه واخیستلی شي دی بیا په کور کې چې هم سړی ګډ کولوی دی به ورته اړن وهي چې مه راوځه ولې دې چې نو شریعت قانون هم دا د دې لپاره ښه دی بیا د شریعت قانون ته ګورئ په دې کې صرافت چې دی نو هغه حفاظت دی شریعت کې څه وایي کم سړی چې قتل وکړلو نو د دې سړی په عاقلو باندې د اهل نصرت باندې د چې کم چې نو هغه خلک وي په دغه عاقلو دا دیت بچنه نو هغه د عاقلو نه غستل کیږي اوس د عاقلو نه اهل نصرت نه ولې دا غستل کیږي په ظاهر باندې خدای راضي چې ګوره ظلم یو کړه ګناه یو کړه غلطي یو کړه دا او دا چې نو هغه بل ور کول شي تاوان د بل نالي نو وجه شریعت دا ذکر کړی دا چې د دې عاقلو د لاپرواهۍ د وجه نه دا چل وکړو کنه که چېرته به د باندې د کور د طرفه چې نو هغه د دغې عاقلو د دغې خلکو د دغې مشرانو په نظر وي د به داسې نه کولو د چې دا لاپرواهي کړې دا د دغې خلکو د لاپرواهۍ په وجه او چې کله د هغوی دغه تاوان دی واخیستلی شي نو دی چې بیا کله اوزي نو روزانه به ورته هغوی سپاروي چې ګورې خیال به کې داسې به کې دا به کې دا به کې نو د دې وجې نه شریعت وي بیا عاقلت نه نو هغې کې تقریبا وایي چې 50 کسان یا مختلف داسې دا کېږي چې سوره د هغوی باندې پوره کېږي هغه کسان چې نو هغه 50 قید پکې نشته وایي چې نو هغه به دا کوي ولې د پاره د دې په 3 کاله کې به دور کې دوی ته به ستړي هم نه او دیت نو هغه به هم ادا شي او د دیت سره چې نو هغه د دغه کس نگرانی به هم ډیر کسان شروع کی نو چې کله ډیر کسان بیا د نگرانی کوي نو د دغه نگرانی فایده به دا راوځي چې په معاشره کې وجه نو هغه بد امنی خلکو ته ایذا دا چې نو هغه به کم شي نن دغه خبرو ایسو دا نشته زنګ په معاشره کې چې دغه پوجا باندې تاسو وګورئ او خصوصا دا نوې نسل چې را رسېدي په دا گاډي په کوم انداز چلے دوی دا دغه څه کوي هغه غټ مصیبت دا نه چې کله نو هغه سوشي کس واله شي جو بیا په سوال ټول خلک چې نو هغه رواني یره چې د استاد سره ذاتيات نه ولانو ولې نه والو د جنو هغه په کوم انداز دیوالو په کوم انداز چې گاډي چلول دا خو د ټول خلکو سره ذاتيات ول یو خو ارسړ ته پته جیر دا سړی خپ عام نارمل سپیډ باندې روان دی یا چې نو ناسبه بریک پیل شولو کس ولا مناسا پرالو جو دا خو ځان له خبر ده خو کدی وس په بازار کې سپیډ دی کوي په آبادی سره سپیډ ددی د جنو هغه گاډي دی یو سر ته بل سر ته دی بي او د دې شزونو احتیاط نه کوي په ودونو کې گاډي دیز غلې چې نو هغه غوېمې رخ کړي په عام د باندې چې نو هغه د منډه رخ کړي نو دا شزونه چې کې دا خو ټول د بیتیاتي عمل دی کنه
اوس چې دغه بې احتیاطي چې نه نو هغه کې د هغې نه مخکې د لوی نقصان چې دی نو هغه پیدا شي. دی وایي نو ما د پیره یو دغه کې ووایي کسان تلم نو ما یې ارزو چې لاړ شم زه به ګوره دا خبره کوم چې وخت دی لای پیسې د خټ ډېرې والې د ده باندې ښه تاوان کېدی د پاره د دې چې بیا د پاره داسې نه کوي بیا ما ته یې بارې مزه را سره ما یې زه نه ځم د سره څه مسله نشته ولې دغه چې دی نو هغه کې نو دوه بیا لاړ شي په دوه ټیمه غوړو باندې په درې بوجې عروجو باندې په مختلف په دې شیزونو بوله چې نه روغي روغ نه زونه نه منکر خدای هم دی الا ان يصدقوا پکار ده خدا دغه د حادثه کیفیت او حالت ته هم قتل پکار دی چې دا حادثه او کې دا چې نو هغه په کم حالت او په کم کیفیت راغلی ده نو کده واقعي چې نو هغه د ډرایور بے قصور نو بیا پکار ده چې د قشانتي وسره وکړي شي خو کدا نه یو د مستی کوي او د هغه په مستی په ځت کې نو هغه د بل کس چې نو هغه روح واغستو دا غي نو هغه مړ کولو دنیا نه رخصت غلو نو بیا خدای له دغه پکار ده نو ځکه الله رب العزت وایي د مسلمان شان دا نه دی ما کان للمؤمن د مسلمان د پاره دا مناسب نه دی ای یقتل مؤمنا الا خطا د چې مسلمان د نه قتل کیږي نو هغه به خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه نو دی بیا آزادی چې نو هغه یو غلام ودیه مسلمه او یا چې نو دیت د خون بها ده چې ادا کوله بشیله اهله دا غوي وارثانو ته الا ای يصدقوا دا کاغوی چرته معافی ورته وکي هغه چې به خیر د منګ بخلی نو چې هغه او بخلو بیا په بل چا څه نشني خدای ساتي چې کفاره به ادا کوي ځکه کفاره د الله حق دی. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة او کچرته دغه کس تاسو د دشمن د خلکو نوي یعنی تاسو چې چا سره دشمنی ده بس تاسو سره چې نو هغه په خوا کې کم کافر دی د هغه د خلکو نوي او دې کس په کې ایمان راوړی او چاته پته نه او په دغه صورت کې د چې نو هغه قتل کړل شو فتحرير رقبه مؤمنه نو په دې صورت کې بیا صرف غلام آزادول ګوره کفاره نشته ولی آلته خدا د اولیاء چې نو هغه کافر دی او د مسلمان چې نو هغه وارث کافر نشي جوړېدی او د کافر وارث چې نو هغه مسلمان نشي جوړېدی نو چې کله دا نه کېږي نو دلته نو وسته د دیت غستې نشي چې هغه لور کی نو په دغه صورت کې بیا صورت چې نو هغه صرف سره فتحرير رقبه مؤمنه وګور دیت نشته خو کفاره شته نو کدی سي مفهوم کې نو دیت ساقط شو خو کفاره چې نو هغه به ادا کوي و ان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق کجر دستاسو دا غوي په منځ کې چې نو عهد او لوي فديه مسلمه الى اهله نو بیا به دا غوي اهل ته چې نو هغه سور کول شي دغه عهد د وجنه او دغه حکم چې نو هغه حدیث نه چې نو هغه ثابت دی نو بیا به داوی اهل تجنین هغه به دغه رسی وتحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله کچا چې نو دغه غلام آزادول دای نه منتلو غلام نو بیا به دغه نه اورست دی سکی دو میاشتې چې نو روزه بنسي دا توبه د الله طرف ته وکانه الله علیما حکیما الله رب العزت په او حکمت والا دی. دویمت کې الله رب العزت فرمایي و من يقتل مؤمنا متعمدا چا چې قتل کو مسلمان څنګه نو هغه جان بوج کر قصدا فجزاؤه جهنم نو الله وی اخرت کې سزا ده چې دی په جهنم کې خالدن فيها همیشه داغي پوری پای کې وجه نو هغه د همیشه د پاره وغضب الله علیه او په د باندې بد الله پاک غضب ومي ولعنه او د الله پاک لعنت ومي. تفسیر خازن کې چې نو هغه لیکلی دي وې دا آیات چې نو هغه د مقیس بن سبابه الکنانی چې نو هغه مبارک نازل شوی دی وې دا او د درون هشام بن سبابه د چې نو هغه دوه ایمان راوړلو کله چې د دوه چې نو هغه ایمان راوړو نو د انصار یو قبيله اخوا دا غي طرف ته بنو نجار ته بنو نجار خواته چې نو هغه تلو پاغه کې د ضرور هشام چې نو هغه چا مړ کولو خوست چانه چې نو هغه لګیدل خو پته نه لګیدل چې چا قتل کړي دی او دې رالو چې نو هغه مقیس بن سبابه دې چې نو هغه رالو نبی رسول الله والسلام سره چې زمار اور هشام چې نو هغه قتل کړی شوی دی د قشانتی نبی رسول الله والسلام ورته صحیح شول وې دا غوي چې نو بنو نجار ته پیغام ولېګلو او ته نو هغه کس ولېګلو صحابي اځه لاړشه بنو نجار ته چې نو هغه وای کته ست د دې قاتل معلومه نو به چې نو هغه مقیس ته والا کې چې د خپل قصاص والی او که تاسو ته قاتل نه معلومه نو بیا دې ته نو هغه د دیت مغلظه چې نو هغه ادا کړي سل او خانو
هغوی چې کله لاړل نو حضرت موږ ته خو نو هغه دغه نه دی معلوم چې چا قتل کړی دی. البته زموږ په محله کې زموږ په ځای کې چې نو هغه پروت دی او د هغې دیت په موږ باندې راځي خونبها. موږ خونبها ته چې نو هغه تیار وو، د هغوی دغه خونبها چې نو هغه دیت ادا کړو. اوس چې کله دغه دیت ادا کړو په لارې کې دغه موقیس بن ثعلبه الکنانی دی چې نو هغه شیطان دوکه کړلو. وی چا کړی خو دا کم صحابي چې ورسره تلو فهري وی دی چې نو هغه د قتل کړی دی که نو د شیطان چې نو هغه ولغلا کړو. د شیطان هغه خبره چې نو هغه ومنله. دغه کم صحابي چې دغه د حضور پیغام وړو آلته نه دل دیت وصول کړو دی ولګي دغه صحابي چې نو هغه شهید کړو. کله چې دغه صحابي شهید کړلو او خان ځان سره کړل او مکې ته چې نو هغه واپس لاړو مرتد شولو. نو دې چې کله مکې ته واپس بیا لاړو او مرتد شولو نو دا آیات وی داغه مبارک کې نازل شو. نو بیا چې حضور علیه الصلاۃ والسلام کله مکه مکرمه فتح کړل نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هر چاته امن حاصل نه، څوک چې بیت الله تعالی دته به امن، څوک چې د ابو سفیان کور ته لاړو دته به امن. حضور علیه الصلاۃ والسلام مختلف اعلانات وکړل. په هغه اعلاناتو کې درې څلور کسان چې نو هغه مستثنا کړل کدا په هر ځای کې تاسو امن تل د دوی به قتل وای، د دوی وینه چې نو هغه بالکل مباح ده. نو باغې کې یو دا موقیس بن ثعلبه الکنانی ځکه د دوه غدره کړول، یو د خونبها واغستو، دویم یو صحابي چې نو هغه په نحق باندې قتل کړو، دریم چې نو د هغه ځای نه مرتد هم شو او بیا چې نو واپس رالو. نو د خانه کعبه د غلاف نزان لاندې پټ کو د آل دي چې نو هغه مردار کو. نو دغه وجه الله وایي ما یقتل مؤمنا متعمدا، چا چې مسلمان جان بوجھ کر چې نو هغه قتل کړو فجزاؤه جهنم، د دې سړي سزا چې نو هغه به جهنم خالدن فيها وغضب الله عليه ولعنه، او بد د الله غضب وشلو چې د بل مسلمان قتل کو ولعنه، او الله پاک چې نو هغه په لعنت کړی چې د هغه ځنه وتښتید او مرتد شو. واعد له عذابا عظیما، او الله رب العزت د دې لپاره تیار کړی عذاب دردناک. اوس کچرته عام مسلمان وکړي نو داغه په باره کې څه حکم دی؟ داغه په باره کې زمونږ د اهل سنت والجماعت چې نو هغه د عقیده ده چې کم سړی بل مسلمان چې نو جان بوجھ کر قتل کړلو نو دغه سړی کې چرته د قتل حلال ګڼلی نو بیا خدا سړی چې نو هغه کافر دی. ځکه دا چې نو مسلمه قاعده ده چې کم شی په نص سره حرام یو دغه سړی حلال وګڼي دا سړی چې نو هغه کافر شولو. نو کچرته د مسلمان قتل دا حلال غني لکه دا کم چې اجرتيان و غیره چې نو هغه دی نو د پیسو لپاره دا شیزونه ټول حلال غني نو کدی حلال غنل نو دا سړی بیا کافر دی، د ایمان نه چې نو هغه خلاص شوی دی. او کچرته د حلال نه غنل او ستیش په وجبانه چې نو هغه دا سړی قتل کړو جان بوج کر نو په دغه صورت کې بیا دا ګناي کبیره دی، لوی ګناه دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کړی شو مفهوم نه دی اذا الله رسول ای ذنب اکبر د ټول نه لوی ګناه چې نو هغه سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقوق الله کې الاشراک بالله د الله سره چې نو هغه شریک جوړول او حقوق العباد کې د ټولو نه لوی ګناه چې نو هغه یو مسلمان په حق قتلول دي. نو دغه نو هغه د حکم دی بیا جهنم خالدن فیها، نو د مراد دار مقصد بعید تر ډیر وخت پورې بچنه نو هغه په جهنم کې پروت دی. بیا به یو نه یو ورسې نو هغه د جهنم نه براوزي. ځکه نو حالت قرآن د الله پیغمبر حدیث مبارکه کې نو هغه دی چې چا هم یو پر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دی به یو ورځ ضرور چې نو هغه د جهنم نه راوزي. الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي. وما كان لمؤمن او ندي مناسب یو مسلمان لرا ای یقتل چې قتل کړي مؤمنا یو مسلمان الا خطا لیکن په خطا سره. ومن قتل مؤمنا او څوک چې قتل کې مؤمن خطا په غلطي خطا سره فتحرير رقبه نو آزاد کړي یو غلام مؤمنه مسلمانو ودیه او یدین هغه خون بها دی ورکی دی خون بها دی کې مسلمه ادا کړي الی اهله دا وارثانو اهلتا الا ان يصدقوا مگر دا چې هغه ورته معاف کی ټول ورته معاف کی یا سکسان ورته معاف کی. فان كان من قوم پس ک چروي دغه مقتول داغه قوم نه عدو لكم چې تاسو دشمنان وي وهو مؤمن خدغه مقتول په خپل چې نو هغه مؤمن وي فتحرير رقبه نبي آزاد دی یو غلام مؤمنه مسلمان. وان كان من قوم او کچری
دی وی هغه د داسې قوم نه بینکم و بینهم چې ستاسو د هغوی په منځ کې میثاق معاهده وي فدیة نو بیا چې نو دیت د خنبها مسلمة ادا د کړي الی اهله د هغه وارثانو ته و تحریر رقبة او آزاد د کړي چې نو غلام مؤمنة مسلمان فمن لم یجد پس څوک چې نه مومي یعنی غلام فصیام شهرین نو بیا دی ونیسي 2 میاشتې روزې متتابعین پرلپسې توبة من الله دا توبه ده د الله طرفنا وکان الله او دی الله پاک علیم پوا حکیم خاوند حکمت ومن یقتل او څوک چې قتل کې مؤمنا مسلمان متعمدا قصدا فجزاؤه نو داغه سزا د جهنم خالدا همیشه به فيها پاغه کې وغضب الله اغضب د الله پاک علیه پاغه باندې ولعنه او لعنت بوريږي لعنت به پاغه باندې د الله واعد له او تیر کړي داغه د پاره عذاب عظیم لوی